زما نوم غلام علي دی. زه اوسېږم په مینوړه کې، مټه مینوړه، او اصل افغانستان یم، ننګرهار ولایت د ټیکوټ ولسوالي ده. تقریبا پیدایش مې د پاکستان دی او د پلار نیکه د وخت نه مطلب دا روزګار کوو. الحمدلله پلار مو چې کوم روزګار کوو د هغې نه موږ څو چنده سیوا کړی دی. الله احسان دی. نو دغه وخت یې تېرېږي. زموږ خو پیدایش د دې ځای شوی دی، والد صاحب چې راغلی ډېرې هلې ځلې کړي دي. موږ له خو د والد صاحب د لاس هر څه پاتې شوي دي، خو بهرحال موږ مخکې ترقي ورکړې ده الله په فضل سره. او چې راغلي مطلب د دې همدا کار دی، بس همدا روزګار دی. دا روزګار د څادر روزګار دی. موږ سره پکې څادر تیارېږي، 48 خودرنګ، فارمولا اور 72 52، مطلب دې کې بیا زیاتې کوالټۍ نه دي، خو موږ د خپل وس مطابق چې کوم باندې زموږ زور رسېږي، ځکه هر څیز مهنګایي ده، هر څه بله مهنګایي روانه ده، نو موږ خپل وس له ګورو چې په هغه مقدار سره بیا کار کوو. ما سره بیا د دې نه علاوه چې کوم دی لاورۍ پټۍ ورته وایي، چې هغې نه مطلب پکول جوړېږي، چوغه جوړېږي، واسکټ جوړېږي. هغه د چترالي بازار ته موږ لېږو، ډېر ښه په خلک یې خوښوي. یا د هغې نه علاوه چې دی سوات ته ځي، ګلګت ته ځي، زیاتره چترال ته ځي، او داسې په دې علاقو باندې مطلب میرامشاه ته ځي. او هغې نه علاوه افغانستان ته نیم په نیمه مال زموږ چې دی افغانستان ته روان دی. د افغانستان مطلب کابل ولایت ته روان دی، بلخ ته روان دی، لوګر ته روان دی، خوست ته زیاتر ځي، جلال آباد ته زیاتر روان دی. خو چونکې صرف موږ ته مسله داره د بارډر چې زموږ مالونه دي، نو موږ پنګول ډېر دی په بارډر باندې. کله د یو مسلې نه بند وي، کله د بلې مسلې نه بارډر بند وي، کله مطلب پیشتن پې زیات شي، نو هغې وجې نه موږ ته بیا لږ ذره مسلې جوړېږي. زما نوم چې کوم دی مصور دی او مشرف خان زوی یم، او مټه نشان باغ کې پاتې کېږو. دلته مونږ دا پاورلومز کار کوو. تقریبا د 10 سال نه همدې غاړه کیمپ سیټ ته کارخانه راوړې ده، او تقریبا د سن 99 نه زمونږ دا روزګار د نیانو کونو د وختونو په شاګردۍ باندې چې مونږ دلته کار کوو، د ګز په حساب باندې مونږ ته دا کار دغه کېږي، د نیک د حسابه. دلته تقریبا د افغانانو وروڼو چې کوم دی 4-5 کارخانې به رسي د افغانانو وروڼو وي، او زمونږ پاکستانانو نه چې کوم دی 5-6 کارخانې به رسي د پاکستانانو هم وي. نو په دې کې چې کوم دی نیم په نیمه افغانستان والا وروڼه چې کوم دی کار کوي، مهاجر دي چې کوم دلته، او نیم په نیمه چې کوم دی زمونږ پاکستاني وروڼه دي. په دې باندې مختلف قسمه څیزونه تیارېږي. په دې باندې د ګرمې کپړې هم تیارېږي، د جمي والا خامتا چې ورته وایي، په دې باندې نیلون والا کپړې هم تیارېږي. دې باندې مختلف قسمه څادرې دغه ثابت تیارېږي، 72 ورته وایي، 48 ورته وایي، داسې میکچر وغیره که نه داسې، او جوړې پې تیارېږي د دغه والا د زنانهو چې کومې جوړې دي دغه هم پې تیارېږي، دا لوپټې شوې دغه هر څه پې تیارېږي. یاره ژوند باندې زمونږ د افغاني وروڼه چې کوم دلته کې دي، صرف دومره ده چې هغه خروسکو ورته میلاویږي، خو نور سهولت دوی ته دلته کې نشته دی. کوم چې پاکستانو وروڼو ته کوم سهولت دی، هغه افغانستان والا ته نشته دی. دلته په دې روزګار کې دوی ته هېڅ قسمه مشکل نشته. دوی ته مشکل چې کوم دی د دې ځای د نیشنلټي دی، ځکه چې دوی خپل بزنس اکاونټ چې کوم دی، اصل کې دوی بزنس دلته روانول غواړي، خپل بزنس اکاونټ دوی خپل نشي جوړولی. غټه مسله خو ټول نه ده، او دا زمونږ پاکستاني وروڼو ته چې کوم دی دا سهولت شته. د حکومت د سایډه خو دوی ته دغه کې هېڅ قسمه څه دغه نشته دی. یو خو د بجلۍ ډېر غټ مشکل دی دلته کې. مشکل داسې دی، مونږ دا پاورلوم چلو، مونږ چې کوم پاکستاني وروڼه چلو، نو هغوی ته هم دا مشکل دی، او افغانان وروڼه چې کوم چلي هغوی ته هم دا مشکل دی. د بجلۍ ډېر زیات دلته کې دغه دی، نشته دی. اوس وخت کې مونږ د سولرو پلانټ لګولي دی، دې نه مونږ کار اخیستی دی. په تقریبا 24 غنټو کې 8 غنټې بجلی به راځي، خو هغه هم کله ډیم راشي او کله هغه غنټه هم پوره نه وي. زیاتر مشکل دا د بجلۍ دی. افغانانو وروڼو چې کومه خرچه کړې ده، تقریبا کال مخکې چې چا کومه خرچه کړې ده، نو اوس خو هر یو څیز په ډبل قیمت دی، نو دوی اوس وخت کې لګولي دي. تقریبا کمزوري کار چې کې دی، تقریبا د 13-14 پاورلومز لپاره، نو دې لپاره تقریبا 18-16 لک روپۍ په دې باندې راځي. دلته موجوده وخت کې ډېره زیاته ګراني ده. دومره کار وکړو چې مطلب یو سړی 10 وګټو او به 20 لګي. نو
میرا نام ہے سہال اور ہمارا کاروبار بھی سہال شہر سے ہے اور ہمارا تعلق اس علاقے گاؤں مٹا مول سے ہے. تقریباً میرے خیال میں میرے انداز کے مطابق تقریباً 40 سال سے یہ کاروبار کرتا ہے. گرم شالے بناتے ہیں, اس کے ساتھ وہ بہت مزدور بھی کام کرتا ہے. افغانی بھی ہے, پاکستانی بھی ہے, اپنا کارخانے چلاتا ہے. ہم بھی مال تیار کرتے ہیں آرڈر بیس پہ. چادر میں بھی وہ مختلف کوالٹی تیار کرتے ہیں, اول بھی تیار کرتے ہیں, وہ کریل وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں, اور پٹی نہیں ہے وہ سٹ والا وہ بھی تیار کرتے ہیں, پھر وہ افغانستان وہ سپلائی کرتے ہیں. تقریباً تمام پاکستان میں وہ کام کرتے ہیں, تمام پاکستان میں, اور زیادہ تر مال وہ افغانستان لے کے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا پرافٹ زیادہ ہوتا ہے, اس کا مزدوری زیادہ ہوتا ہے, اور اپنا ملک بھی ہے وہ تو سب جانے پہچانے والے مارکیٹ ہے اس کا. پشاور میں زیادہ جاتا ہے, کوئٹہ بھی زیادہ جاتا ہے, مگر زیادہ تر وہ افغانستان لے کے جاتے ہیں مال. وہ افغانی باشندوں نے تو بہت سے لوگ پاکستانی ویسا کام میں لگے ہوئے, اور تقریباً میرے خیال میں ادھر تو ادھر مٹا محل شفادر میں نہیں ہے, میرے خیال میں تقریباً 1500 لگ بھگ وہ افغانی لوگ ہیں, افغانی باشندے وہ اس نے اپنے کارخانے لگے ہوئے. تقریباً افغانی باشندوں کو نہیں, وہ تو بہت لوگوں کا بھی وہ مہنگائی کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں. یہ بہت مشکلات ہے, داغے مہنگے ہو گئے, آپ کو پتہ ہے, بہت ہر چیز مہنگی ہو گئی, اسی وجہ سے وہ سب پریشان ہے.